بسم الله الرحمن الرحیم صفات لازمه متضاده روانو درس نمبر 52 متضاده کې د څلورمه جوړه چې هغې کې صفت 7 نمبر صفت اطباق او 8 انفتاح د دې موازنه خپل منځ کې کوو. اطباق مطلب دی انطباق چمټنا انختل د جبې منځ بره تالو سره انختل دا ته مقصد واغشتی شو. دا اطباق په څلورو حروفو کې خامخاوي هر ټیم به پکې صاد غاد طا او ظا مطبقه حروف ورته وایي. مطلب یې دا دی چې د دې صفت د وجې نه دا حروف چې کله تاسو ادا کوئ په دې مخرج کې به د دې په ادا کولو دوران کې به د ژبې منځ بره تالو سره انخلي، نو په دغه د دې په وجه باندې د دې انخطو په وجه باندې به دا څلور حروف دوچن غټ ویلی شي. ولې؟ یو د استعلا د وجه نه، استعلا کې د ژبې ویښ بر تالو ته اوچت شوی و او مبدأ الصوت د اواز چې کومه نلکه وه هغې ته یې رکاوټ پیدا کړ. دلته پکې اطباق هم وشو، دوچن رکاوټ د اواز ته پیدا شو، نو د اواز دوچن وزني شو، ډک شو، نو دوچن تفخیم به په دې څلورو حروفو کې 2 درجې غټوالي وي. د ده د ضد نوم 8 نمبر صفت انفتاح. انفتاح د فتح یفتحونه دی، کولاوېدو ته وي. دلته ته مطلب د قاریانو دی د ژبې منځ بره تالونه جدا پاتې کېدل، د هغې ضد ووایه. نو د هغې د وجې نه دا 15 حروف دي، په دا دې ته حروف منفتحه وي، انفتاح صفت دی پکې. د دې وجې نه دا 15 حروف چې دي په دې 15 حروفو کې 22 حروف به دوچن ترقیق سره ویلی شي، 22 حروف، او باقي خا غین او قاف هغې کې 1 درجه غټوالی پاتې شو. ولې؟ هغه په مستعلیه کې استعلا کې راغلی، د ژبې ویښ پکې اوچتېږي. صرف دلته انفتاح کې راغله، نو دې پکې دا اثر وغورځول چې د دوچن تفخیم نه راکوز کړل، 1 درجې تفخیم ته دا 3 حروف واچول، او باقي 22 حروف به دوچن د باریکوالي سره ویل شي. ځکه ولې؟ په هغې کې د ژبې ویښ هم ښکته پاتې کېږي، استفال دی پکې، او د ژبې منځ هم بر تالو پسې نه جنګېږي، انفتاح صفت دی پکې، نو هغې کې دوچن ترقیق دی.